बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। کله چې څوک رخصتیږي یعنی چا سره ملاو شي باس و نسی نو دی ټیم کې خلق عموما الله حافظ، خدا حافظ، فی امان الله وغیرہ دا الفاظ یای. نو یہ دو الفاظ ہو یعنی سا حکم دا مطلب جائز دی، ناجائز دی، مکروه دی او سنت دی، سا حکم دا. نو موږ دا ټوس اصول زده کو چې د شریعت اصل حکم دا ده چې څرنګه چې و مجلس ته سړی ارسی نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایي، درنګه چې د مجلس نه رخصتیږي دای ونسی بیا ها سنت طریقہ دادو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا صرف السلام علیکم دا وایي. دا اصل بنیاد دادا. اوس پوتشلل دا خدا حافظ یا الله حافظ دې مطلب داوی چې الله تعالی دا ایتو حفاظت وکي، خدای پاک دا ایتو حفاظت وکي، یا فی امان الله هغه مطلب داوی چې ته دا د الله پاک په امان کې وي، الله پاک طرف نه ته امن ملاو شي. نو کومه سوچ په کو دو منول لحاظ سره دا مذکوره ټکی دا دعو باندې مشتمل دي، دا دعا دو. اوس چې څوک رخصتیږي یا څوک روشي یا څوک چا سره نو سوی دعو غوښتل خو سم معنی چار نه دو، سبا دا چار نه دو، لہذا چې د دعو په نیت د ټکی ویای شي دو استعمال جائز دا جواز کې اندر دی دغه ټکی لکه استعمال کول. خو البته سنت طریقہ آغا چې سرنګ ارتلو کې السلام علیکم دی، درنګ پتلو کې ہاں السلام علیکم دی. او چې تاسو کو رخصتوي آغا ته السلام علیکم وي، تا السلام علیکم ته وي، پیرانه بدای وعلیکم السلام ته وي، یا دای السلام علیکم ته وي، تو علیکم السلام ته وي. دا اصل سنت طریقہ دا غدو. اوس کا بيو سړی سلام ها وکي دا رخصتای په ټیم کې او هغه سره دا مذکوره ټکی ها جامع کی د کی مچ او ویل الله حافظ، خدا حافظ وغیرہ وغیرہ، نو دا هر ټکی بیا صحیح دی. اور رخصتای په ټیم کې چې کی ما مسنون دعا دو موږ سلام حق او د رخصتای په ټیم کې او دا مسنون دعا هم موږ زدا کو. الفاظ دا غرنګ دي استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک. استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک. نو دا او ته سلام دا نن نه بعد موږ خپل معمول جوړ کو چې کله چنه رخصتیږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و سرا دغه دو استودع الله ولا دا موږ یو. اوس دا مجلس نه چې څوک رخصتیږي موږ خدا او ویل چې دای دا خدا حافظ الله حافظ بوزوی السلام علیکم یای دی چې دغه اختتامی لمحاتو کې د مجلس اختتام باندې د خپل رخصتۍ باندې دی چې السلام علیکم ویل عام سلام جواب ورکول خو واجب دی، ضروری دی، خامخا به ورکای تو باندې ضروری وي چې تو نه سلام وچی تبه جواب ورکای. او دغه رخصتۍ ولا سلام چې دا دې جواب بیا ضروری نه دا، واجب نه دا. نو کچا نکړل ویر ګوننګوري جنا شا خبره دادو چې دغه سلام جواب هم موږ ویر کو چاچا سلام ور باندې وچوا. خو قبل فرض چا نکړل ویر دی ولا حکم بیا دی وجوب ولا نه دا مستحب دا چې جواب ویر کې شا خبره دو، لیکن کنه دې کړل ویر ګوننګوري جنا. امید دا عمل کړیو په د مسلې باندې صحیح پېښه.